د سهیل خان افریدي حوصله او همت او جذبه او د عظمت ته سرخ سلام چې د عمران خان د پاره په یخنۍ کې د اړیاله جیل مخې ته شپه تېره کړه او اوس چې کوم دی د های کورټ چکرې لګوي او پرون نه پیسه تقریبا 24 غنټې پوره کېدو واله چې دی په اسلام آباد کې ګرځي راګرځي د عمران خان دپاره سرتور کوشش کوي. بل طرف ته زمونږ زوړ وزیر اعلی اسټابلیشمنټ کوترې هغه بیان جاری کړی دی چې عمران خان روغ رموټ دی. زمونږ سهیل خان افریدي ته پته نشي او ده ته پته لګېدلې ده تا نه چې په دې سوشل میډیا کې موږ اغستې وه خو ستا نسل او حسب نسب د بل ځای نه شروع شوی دی او ته د بل چا ناجایزه بچی نه سړي بیا عمران خان وزیر اعلی د اډیاله جیل مخې ته ناست او د خپل کور د خپلې ښځې سره خپلو بچو سره پروت دی اسټابلیشمنټ بچیه او وایي چې عمران خان روغ رموټ دی. تا ته څه پته ده؟ تا ته چا ووایي؟ ستا هغه ناجایزه پلار درته ټلیفون کړی دی او راوځه که نه دغه لیډرشپ باندې موږ لعنت وایو سوای د سهیل خان افریدي نه او دغه مینا خان افریدي او شاهد خټک او دغه محمود خان اچکزی څومره چې ورکران دي دا نور دلګان کوم ځای کې بېګای د انورزیب خان په د ډیره باندې چې کوم دی بم هم غورځولی دی ډرون حمله یې پې هم کړې ده. تاسو چېرته یې دلګانو خو تاسو پلاران نور دي تاسو ناجایزه بچي ناجایزه ستاسو ناجایزه پلار بل څوک دی هغه په دغه باندې ګډې کوي دلګانو